मुझे बोनैर में हुई तबाही और जितनी इंसानी जानों का जाया हुआ है उस पर बहुत दुख है। अल्लाह उनकी हिफाजत करे और उनका अगला जहान अच्छा करे। और जो आज स्वाबी में लोग बेघर हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनका भी मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह उनका हामी व नासिर बने। यदा अल्लाह बंदिगानो तासु द अल्लाह द अजाब न नहीं रह गई। यौ तरफ ता सैलाब रागले द अल्लाह पाक अजाब दे कहर दे او بل طرف ته تاسو په لرګو باندې دا یو بل وهی کنه نو تاسو د دنیا له څه میسج ورکوي د دنیا دا ټول خلک تاسو ګوري چې عذاب راغلی سیلاب دی خلک تباه برباد شو په بونیر په باجوړ او په سوات کې او دلته تاسو په لرګو جنگ کوي او بل طرف ته چل کوي د چا دکانونه چې مات شوي دي هغه لوټ مار شروع دی یو کس ویډیو کوله وی دکانونو ته خلک راننوزي او یو شی تختی او بل شی تختی یا د الله بندګانو د آفت چې په مونږ راغلی دی هم د څه مسلو د وجې راغلی که نه په مونږ کې ډېرې غلطیانې ډېرې مسلې دي د هغې د وجې راغلی که نه او د هغې باوجود تاسو لګیا په عذاب کې د الله په قهر کې تاسو په دې چل باندې اخته یئ مه کوئ قلار شئ په دې ټایم کې مونږ له پکار دی چې د چا تاون نه شوي د هغو سره ودرېږو پښتنو الله دې په مونږ خپل رحم وکړي ټول وایي آمین یو جان یا الله توبه دا وګورنه کې غضب راغلی ټول ملک یې اوړه دا آفت خدای خو د خلکو ګناه دا وګوره په خوړ کې او په سین کې کورونه جوړ کړي بالکل زالانم صحیح خبره کوي ځکه زه چې څونه کورونه په دې کې ګورم که نه نو یا د خوړ په غاړه دي لکه مطلب خوړې رانیولی دی او یا یې سیند رانیولی دی نو الله پاک تاسو له عقل هم درکړی دی د الله بندګانو دا کم تاوانونه وشو دا وګورئ جاني نقصان پکې وشو مالي نقصان پکې وشو د څه د لاسه ځکه چې اوبه خپله لار خامخا چې دی یو ځل پرې راځي هغه خپله لار نه پرېږدي خو بهرحال چې د چا څونه نقصانات شوي دي نو الله پاک دې هغو له د زړه صبر ورکړي چې څونه په دې کې مړه دي الله پاک دې ورته جنتون نصیب کړي خو زه ټولو پښتنو ته دا خبره کوم که نه چې راټول شئ چې یو ریال راولو دوه راولو د چا چې څونه وس کېږي او مونږ د دې سیلاب زدګانو سره ودرېږو ستاسو د ټولو پښتنو یو جهان مننه د 5000 روپو نه والا د 10000 روپو پورې به مونږ 50 کورونو سره امداد کوو انشاءالله العزیز زمونږ ټیم په واد بای له مونږ دا ټاس ورکړی دی سبا به هغه ځي سوات او بونیر ته او باجوړ ته چې په کم ځایګي کې په چا باندې څونه سخت او د چا څونه تاوان شوی نو د هغو دپاره به مونږ دا کیش ورکوو د هغې مین وجه دا ده چې راشنې خلک وړي او جامې وړي تنبوان وړي خو دې کسانو ته د نغدو روپو هم ضرورت دی چې دا والي او په دې باندې ځانه دوایي والي نو زمونږ چې څونه هم پښتانه دا ویډیو ګورئ تاسو د الله د رضا دپاره په خپل لاس باندې کوئ چې ستاسو په چم ګاونډ کې غله راوتي دي د تنظیمونو په شکل باندې او ستاسو هغه روپۍ چې دي هغه مستحق کسانو ته نه رسي خپل کسان ولیږئ او په خپل ورته دا روپۍ حواله کوئ ګورئ یوازې ارشد نه دی یوازې فواد نه دی په دې سعودي عرب کې او په ټول ورلډ کې پښتانه دي په لکاو باندې په کروړاو باندې دا چې یو کس لږ امداد وکړي د دې خلکو سره هر سړی ځان له ټول عمر کار کوي او کور پې جوړ کړي او هغه کور ته په یو سیکنډ کې لاړ شي نو هر څه ورکولو والا څوک دي الله پاک او اغستو والا څوک دي هغه هم الله پاک دی نو د الله د رضا دپاره دا سیلاب زدګان چې کم دي نو دا یاد وساتئ ستاسو د ټولو یو جان مننه السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ښه به مونږ د خیره سره بونیر ته روان شوي یو د بونیر د سیلاب زدګانو سره د مدد لپاره کم ملګري چې استطاعت لري نو پکار ده چې د بونیر ویزټ وکړي او د دې خلکو سره مرسته وکړي ځکه چې څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې د 5000 نه والا د 10000 روپو پورې به زمونږ ټیم ځي او په بونیر په سوات او په باجوړ کې چې کم کسانو کورونه خراب شوي دي هغو له به ورکوي خو د زما د ویډیو صرف یو مقصد دی چې یوازې ارشد خان نه دی یوازې انیس نه دی او یوازې فواد نه دی تاسو چې وګورئ په ټول ورلډ کې زمونږ پښتانه دي او په لکاو کې دي زما په خیال او ډالر علي پاونډونه علي ریالونه علي درهمونه علي په دې ټایم کې ضرورت دی دغه کسان چې دي مستحق دي او بله خبره دا ده چې دا کسان چې دا د شپې وده کېدل دا کروړپتیانو او سهار ته الله پاک هغه هر څه اغوستی نو دا زموږ سره هم کیدی شي ستاسو د ټول یو جان مننه تقریبا د 68 فیملیانو دپاره مونږ امانت راوړی وو په دې کې تقریبا مونږ زنده‌باد فواد خان او ډیره مننه مونږ 50 کورونه ویلو خو ماشاءالله د 68 کورونو دپاره چې دی فواد بای وایي چې مونږ پیکج تیار کړی دی نیم ورکړی شوی دی او نیم لا پاتې دی
ګورې پښتنو دا دنیا پاتې ده دا هر څه چې دي دا د الله دي او الله ته به واپس کیږي ما درته څنګه چې ووایې دا کسان چې کم دي دا د کېدو نو د دې سره د شپې د کروړو روپو جایدادونه او کورونه سهار چې پاسېدو نه فیملی وه او نه کورونه نو چې څونه پښتانه زما دا ویډیو ګورئ د الله درزا دپاره شیر کوي چې په هر پښتون کې غیرت راشي کم چې په بار ملکونو کې دي او د دې سیلاب زدګان سره ودرېږي کم چې په سوات کې دي کم چې په بونیر کې دي او کم چې په باجوړ کې دي الله پاک دې ستاسو په مالونو کې برکت واچوي او الله پاک دې زمونږ په حال ورحمېږي یو جهان مننه